أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. سورة الزمر مکی سورت تے یو کم شپیت دے رستو د سورت سبانا مخی سورت کے چکلا د امتحاناتو تذکرو شوا چی دا خلق پا مصیبتونو کے اختکڑے شوی وو دے خلق باندے امتحان کڑے شوی وو برگزی د خلقو پیغمبرانو نو دے صورت کی بوئی امتحان کے پاس کے دو د پارا مصیبتونو نا خلاص دو د پارا پکار دادا چی اللہ تا آواز اکڑے شی نو فعبد اللہ مخلصا لہ الدین او اللہ تا آواز کوئی بل چاہتا نا اغی انبیاء علیہم السلام ہم اللہ تا آواز کرو تاسم اللہ تا آواز کوئی دارنگے مخ کے صورت کے مسئلہ دا توحید ذکر کرا نو پدے صورت کی بوئی دلائل پیش کئی پدے باندے مختلف قسم دلائل دی آتا دلائل پیش کئی با دعوت صورت بہمی چی بلنا دا اللہ حق دے یو اللہ را بلی بل چاہتا آواز مکوئی دعوت صورت نور پسی خلاصد صورت بئی مسئلہ دا توحید بذکر کئی دا صورت چکم دعوت آغب ذکر کئی او یو زینا بار بار بے ذکر کئی مسئلہ دا توحید پاغی باندے دلائل بپیش کئی دا مومن او دا کافر تقابل بپیش کئی مومن او کافر یوشان نشی کے دیں او آخر کی دا مومن انتہا جنت او دا کافر انتہا جہنم داغی تذکرہ برازی. ابتدانا صداقت دا کتاب دے ورپسے مسئلہ دا توحید دا بیارت دے دا شرک دارنگی زجر ورکی آغا خلق لهم چی کم دا اللہ نا سوا بل چاہتا رامدد شوی دا بل چا بندگی کئی او دی وی دی منگ اللہ تا نزدے کئی او اللہ تا دا نزدے کے دو لاری نوری دی آغا اختیار والغواری. بیا ورپسے مسئلہ دا توحید او پاغی باندے دلائل پیش کئی مختلف قسم. بیا ورپسے تذکرہ با داغی انسان تا چکلا تکلیف میلاویگی ضرر میلاویگی نو دے سوئی کلچ وتا ضرر تی لری کڑیشی نعمت ولا ور کڑیشی نو آغا وقت کی سوئی دا دوارا خبری کئی او بیا تقابل پیش کئی دش پہ چی سوگ عبادت کئی آغا سوگ چی دا اللہ نا یر کئی آغا سوگ چی نا کئی آغا دارنگے پوہا او نا پوہا علم والا او بی علم دانشی برابر کے دے داغی تذکرہ برازی.
تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، نازل دل دی د دې کتاب د الله د طرف نه چې غالب دی، حکمت والا، صداقت د کتاب دی، دا کتاب د الله کتاب دی، دلیل دی وحی. انا انزلناه الیک الکتاب بالحق، یقینا منگا نازل کرلے تا تا دا کتاب پا حق باندے، دا حق رسولو دا پارا پا حق باندے میرا لے گل لے. سوک وی دا کتاب دا پا بل چا باندے راتو، لیکن آغا جبریل علیہ السلام خطا شو نو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے راوڑ، اللہ رد کئی پاغی باندے. کتاب چې منگا چاہت را لے گو نو پا حق باندے دا کمزے چی شروع شے نو پا حق باندے رسیدل لے، دانا چی جبریل علیہ السلام خطا شے دے. دا بعض خلقو خبری دی وی انصاف خو بچا کشتینا چاہتا وی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی نازلے دو نو دا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکل یو بلتا نزدیو ناغا خطا شو نراغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے راوڑ، وہی آغا راوڑا وازشتی پکی قسمہ دنیا دا قسم خلق پکی دی انصاف کو نشتی. وہ کلچ دا وحی راتلا کتاب شروع کے دو قرآن کریم اولنی وحی راتلا دا کل راغل با دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر پاغ وقت کی سمرو او دا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر سمرو. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وڑو کیو دا وحی دا ایمان پا بارکی چکم رازی دا ټولنا اولنے ایمان چا راوڑ لیں، پا مشرانو کی چا راوڑ لیں، پا بوڑاگانو کی چا، پا مشرانو کی چا راوڑ لیں، پا زنانو کی چا راوڑ لیں، او پا وڑو کی چا راوڑ لیں، پا غلامانو کی چا راوڑ لیں. دا مختلف سوالونا کی گی رازی ناغی کے دا خبر دا چی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغا پڑوکوالی کی دا ټولنا اولنے ایمان اغا راوڑ لیں پا وڑو کی وڑو کیو مجھے وڑو کے دے ناغا باندی وحی رازی آپ پیغمبر کی دادا خلقو خبری دی. دویم دادا اِنَّا انزلنا الیک الکتاب بالحق، یقینا منگا نازل کر لے تا تا کتاب دا حق رسولو دا پارا دے دا پارو یرا لے گل لے چی حق دے خلقو تورسی. نو فعبد اللہ مخلص اللہ الدین، نو بندگی کو دا اللہ رابلا اللہ لرا خالص کے ان کے اللہ لرا دا بندگی، خالص کے ان کے اللہ لرا دا بلنی. خالص یو اللہ تباواز کے بل چاہتا بنکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلا وہی ہم استعین باللہ، او دا اللہ نا امداد غوار دا بل چانا با امداد نو غواری. دانا کلوئی از استعنت فاستعن باللہ، کلچی امداد غواری نو دا اللہ نا غوارا بل چانا با نا غواری. اب یاو خبر پا کدام کئی پا دے بانی ہم زان پوہا کا لو اجتماعت الجن والانس، جنات انسانان پا دے باندے یا لو اجتماعت الامتو دا ټول امت را جمشی پا دے باندے چی تالا نقصان در کول غواری نو تالا نقصان نشی در کولے، کدا ټول خلق را جمشی او تالا فائدہ در کول غواری نو فائدہ نشی در کولے. کم سے چی اللہ نکل لی آغا بدر رسی کا خیر دے ہم آغا چی اللہ نکل لی آغا بدر رسی، کا شر دے ہم آغا بدر رسی چی اللہ نکل لے. نو امداد چی غواری دا اللہ نو غوارا. نو فعبد اللہ، نو بندگی کو دا اللہ خالص کو ان کے اللہ لرد بندگی. یا فعبد اللہ، نو اللہ تاواز کو نو فدع اللہ، او نو اللہ تا را مدد شوایا خالص کو ان کے اللہ لرد را مدد شوایلو. را مدد شچوے نو صرف یو اللہ توایا یا اللہ وایا، بل سوک بناوے
نه به پیر ته آواز کې نه به فقیر ته آواز کې. آواز چې کې نو صرف یو الله ته وکې. الا لله الدین الخالص، خبردار دا الله د پاره دین دی خالص. دا خالص دین دی، پدې کې شرک نشتی، پدې کې بے دینی نشتی. لله الدین الخالص، بلن چې کوم لایق دا خالص دا الله د پاره دا، د بل چا د پاره نه دا. والذین اتخذوا من دونه اولیاء، او هغه کسان چې را بلی نسی دا الله نه سوا نور اولیاء، نور مددگاران. ما نعبدهم ندی سوی دی داوی چې ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، منګه بندگی نکو د دی مگر دې د پاره چې منګه نزدیکی الله ته په مرتبه کې. دې منګ چې دی بندگی کو، دې ته نذرانه شکرانه پیش کو، منګه دې ترازو سر ټټو نسه پاره کو چې دی راضی شي نو دی به زمونږ سفارش مخ کې دی خو رسېدلی خلق دی نو دی به مونږ هم هلته کې ورسوي، هلته زمونږ مرتبه نزدیکي. دی په دنیا باندې قیاس کوي. چا چې دا یو افسر سره تعلق دی نو هغه اول ترجیح دی له ورکوي چې زما چا سره تعلق دی، زما سره خپلوان دي، نو اول هغه ورسوه. بیا چې کومې پارټۍ والدي نو زما پارټۍ والدي هغې ته دا نوکریانې میلاو شي، دا د اوچتې درجې ته راشي، هغې دپاره کوشش کوي. دنیا کې ټول دغه روانه ده، لیکن د الله سره خو داسې نه ده که نه. اچھا ویلی وی بادشاهان به د جنت ټیکهدارانو، خو شکر دا چې په دولت خرڅېږي نه. که په دولت باندې وې، په تعلق باندې وې، په خپلولۍ باندې وې، نو خبره به بیا د نوره وه، بیا به موږ ډېر شاته پاتې شي. لکه څنګه چې دنیوي لحاظ سره موږ شاته یو. چاته وې د نوکرۍ وې، نوکري دله نه درکوي. ولې ته د مشر د هغه خپل نه یې، ته د هغه تعلقدار نه یې، او ته د هغه په پارټۍ کې نه یې، تا ته نه ملاویږي. ګرځه که نه نو بیا به لګیایي، نو بیا به څه کوې، رشوتونه به ورکوې. نو نوکري به ځان نه اخلې، بسو به اخلې، نو هغه ځان نوکرۍ ته ګوره. نو نوکري دې کمه پکار ده، لاندې درجې والا نوکري دې پکار ده، جو هغه به لکوټې په کمو پیسو میلاویږي، او چې غټه درجې والا غواړي جو هغې دپاره غټې پیسې پکار دي. بعضې خلک لګیا دي نو په لکاو باندې، په کروڑاو باندې نوکریانې او عهدې دغه غواړي اخلي. نو دې خلکو دا خبره ده، دی وی ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، منګه بندگی نکو د دی، منګه آواز نکو دیتا، الا لیقربونا مگر دې د پاره چې منګه نږدې الله ته په مرتبه کې. تاقه مقلتوب دی، ولی الله خو زمونږ رب دی، او الله دا خبره ویلی دا کړي دا بار بار ویلی، قرآن کریم کې بار بار دی. مخکې نه چې شروع کې ډېر شی ځینو کې راځي، هلته کې ویلي و مخکې اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، کله چې زما بندگان ستانه تپوس کوي زما باره کې نو ته ووایه زه نږدې یم، هر بنده ته نږدې یم. اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. الله وایي زه نږدې یم، بل ځای کې وایي دومره نږدې یم چې د ده د مرۍ د رګ نه زیات نږدې یم. اقرب الیه من حبل الورید، د مرۍ د رګ نه زیات نږدې یم، د مرۍ د رګ نه زیات نږدې الله دی. نو دی څه کوي، دی ورېږه زه زمه چې څوک سفارشي وګورم چې تا ته سفارش وکړي. الله وایي ته ما نه وغواړه، ادعوني، ما نه وغواړئ. نو دی وایي نه صبر وکړه. دلته کې یو بادشاه راشي، وزیر راشي، د یو سړي غریب سره میلاو شو،
اته وي ته لکه سدي پکاري ماته وای ورګه زه زما چې ته پرسو تعلق والو ګورم استا چې هغه ته سفارش وکم هغه تا ته راشي سفارش به تو کی هغه ته ډایرک وای ماته کنه دغسې بعضې قصې شوي دي مخکې دور کې او نو څوک چې کله بادشاه یو سړي ته ووایي چې وایه وایي ضیاءالحق یو پیر یو دور کې یو ځای ته لاړ هلته کې غریب سړی و هغه سره میلمه شو هغه ته وایي ستا څه په زړه ارمان دی وایي زه یم چې بس حج له لاړی او ته را سره وی هغه وایي زه ټیک شو هغه پته مته نومدار شی ولیکه بس چې کله د حج ټیم شو ځان سره بوتو دنه چې اوس دته اوس ضیاءالحق ورته وایي چې ته ما ته ووایه څه دي په زړه ارمان دی هغه یې ته به سفارشي وګورم بیا به تا ته ووایي نه الله وایي زما نه غواړه ډایرک غواړه اچھا ویلی وایي چو تیغ لا بدس داری بیا تنها چې غم داری وایي چې د الله توره د سره شته که نه لا اله الا الله چې دا توره د سره شته نو بس بیا نور څه غم لرې نور پروا مه کوه بیا راځه بیا تنها چې غم داری بیا خو یوازې راځه وایي بیا څه غم دی ستا ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا منګه بندگی نه کو د دې منګه رحمت شنوایو دیتا منګه د دې نذرانی شکرانی نه پیش کو الا لیقربونا الی الله زلفا مگر دې د پاره چې منګه نږدې کې الله ته په مرتبه کې ان الله يحكم بينهم یقینا الله به فیصله کوي د خلکو په منځ کې فيما هم فيه يختلفون پاغه سکه چې د خلکو په کې اختلاف کاو د خلکو دنیا کې چې پس کې اختلاف کړل سکه لګیا دي اختلاف کوي نو الله وی دا فیصله به ال تکو دې ته وی فیصله عملی نور فیصله هر څه چې دي هغه قران کریم کې شته لیکن عمل به پسوک کوي دلته کې هو زمونږه بادشاہان نورې فیصله کوي وزیران دي پارلیمنت والدي هغه نورې فیصله کوي هغه د قران او د سنت خلاف فیصله کوي نو چې کله الله فیصله کوي ناغه به فیصله عملی فیصله وي او د قیامت پورزي بس یا آر دی او یا پار دی خبر اخلاص ده الته کې بیا نور پکې سنشتي لانجه پکې نشتي او فیصله بکیږي نو دومره وخت کې بکیږي لکه د دنیا وای دا نیمه ورځې په مقدار باندې الله به ټول انسانانو سره حساب ختم کړي والله سریع الحساب وي الله ډېر زر حساب کوي نو ټول سره به حساب کتاب ختم کړي نو دا نه چې دا تاریخونه پکې دي نن تاریخ دی بیا بل میاش کې بل لګ بل میاش کې بل لګ چې بعضې مسلې داسې چې هغه لګوټې پیچیده غونته کی ناغه به چې یو سړی نن ځوان دی نو داغه پکې بچی پیدا شي داغه پکې بیا نوسی پیدا شي بیا پکې کړوسی پیدا شي او دا کیس بلګیا ختمي کی بنا دا فیصله الله رب العزت چې فیصله کوي ناغه فیصله هغه به ډېر مختصر فیصله وي زر فیصله وي او خبره ختمه وي عملی فیصله وي بس ته دې طرف ته بل طرف ته ان لا يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار یقینا الله هدایت نه کوي هغه چاته چې هغه کاذب دی دروژن دی کفار دی کافر دی ناشکر دی الله هغه ته هدایت نه کوي پسړه کې سم معمولی غونته کې دی الله به دروغ وایي چې الله به دروغ وایي نه الله ته هدایت نه کوي لو اراد الله ان يتخذ ولدا کچری الله اراده لرله چې ودینې سي ځان له اولاد لستفا مما يخلق ما يشاء نو خامخا نیولې به غوړه کړې به د هغه چانه چې الله پیدا کړي هغه چې الله غواړي ما يشاء چې الله غواړي سبحانه پاکی د الله د پاره هو الله هغه الله دې هغه الله دې یک یو دې زوره ور دې خبره خو هغه چاله پکاري چې هغه کمزوري
مټه باندې کمزوري طاقت باندې کمزوري الله وی زه یک یویم خو زوروریم مقابله لپاره هیڅوک نشي راتلی هیڅوک مقابله نشي کولی دا ټوله دنیا که راجم شي دا الله مقابله نشي کولی اچھا چې ویلی چې الله در سره مل نه ای عبدالرحمانه که لښکر در سره یک تنهایی یو او دا ټوله دنیا دا یو شی دی الله مقابله کی لکه څنګه چې یو تن څه نشي کولی دا ټول مخلوق دا الله مقابله کی اس نشي کولی خلق السماوات والارض بالحق الله پیدا کړل اسمان او ځمکه د حق کار کولو لپاره دا دلایل دي او د اسمان او ځمکه چا پیدا کړلی انو دې ته سوچو کا فکر وکړه کنه نو حق بستا پزړه کې راشي ایسا بار پیدا کړلی دا دغه آپس پیدا کړلی الله وی دا می آپس نه پیدا کړی دا باطل نه دی خلق السماوات والارض بالحق پیدا کړلی الله اسمان او ځمکه د حق کار کولو لپاره یو کویر الليل علی النهار چاپیره شپه په ورځ باندې و یو کویر النهار علی الليل او چاپیره شپه ورځ په شپه باندې شپه په ورځ باندې ورځ په شپه باندې یو په بل باندې چاپیره کی یو زیات کی او بل کم کی چاپیره چی شي نو دا یو کم شي او یو زیات شي نو کله ورځ اوږده شي شپه لنډه شي او کله شپه اوږده شي او ورځ لنډه شي وسرورو شروع یې پکړله نو ورځ روانه لاړه لږ پاتې شوه خلک وایي د مني ورځې دي څوک د جمع وایي او څوک د مني وایي سپقۍ ورځې زنانه چېرته لګیا وې خبرې کولې ناڅاپه جو بانګ یې ووې ماښام یا مازدیګر هغې وې زه خواره ولاړه او د مني ورځ دغه وه چې لاړه هغه موږ ولاړو زموږ خبرې ختمې شوې نه وې او ورځ لاړه نو ښځو خبرې کله ختمېږي نو ورځې کله اوږدې کی کله لنډې کی دغسې شپې وسخر الشمس والقمر الله مسخر کړي نور او سپوږمۍ مسخر کړي په دې اسمان نو ځمکه کې ستاسو د پیدې دپاره کل یجري الی اجل مسمى دا ټول چلیږي د یوې نیټې مقررې پورې کومه نیټه چې الله مقرر کړله هغه پورې به دا چلیږي هغه پورې به رواني نور به په خپل وخت باندې راخیږي دارنګې سپوږمۍ دا به رواني خپل مدار کې چکر به لګوي او چې کله الله وایي نه به ځئ خبره خلاصه هغه نیټه الله ته معلومه ده بل چاته نه معلومه الله هو العزیز الغفار خبردار هغه الله دی غالب بخونکی دی او نه چا نه څه کوتاهي شوي غلطي شوي نه هغه د معافي وغواړي نو الله بخونکی دی او که څوک وایي زه مقابله وکړم نو الله مقابله نه کیږي ګوره الله غالب دی عزیز دی بل ګوروي خلقکم من نفس واحده دا څومره خلک دي دنیا کې دا یو آدم علیه السلام اولاد دی سړی حیران شي دا یو تن اولاد دی الله وایي خلقکم من نفس واحده الله پیدا کړی تاسو د یو نفس نه یو نفس آدم علیه السلام نے حوا پیدا کړه او بیا د آدم علیه السلام او د حوا علیه السلام دا هغې دواړو نسل شروع شو دنیا ته ډکه شوه خلقکم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها نو بیا ګرځول الله پیدا کړله د دنه بیبي د دو یا د دې نفس نه د بیبي پیدا کړله دغه یو جنس دی خلقکم من نفس واحده پیدا کړی تاسو د یو نفس نه یو آدم علیه السلام نه پیدا کړی دارنګې تاسو پیدا کړی د یو جنس نه دا یو جنس دی ټول بني نوع انسان من نفس واحده د یو نفس نه پیدا کړی د یو جنس نه پیدا کړی ثم جعل منها زوجها نو بیا پیدا کړل د دې جنس نه د لپاره بیبي ددو دې چې په کوم جنس کې ده دا سره چې یی دی انسان
او د ښځه هغه د څه بل څه شی نه ښځه بل څه شی نه وي ښځه به هم انسان وي دا نه چې څوک د نور چا سره د ښځیوالۍ خاونوالۍ تعلق ساتي نو د پاره جوړې پیدا کړله دا نه چې څاروي دي څاروي دي نو خره دي او غواګانې دي او میخې دي بیزې دي نور څیزونه دي نه دا بل به نه وي دقه یو انسان به وي وانزل لکم او راولول وانزل لکم من الانعام 8 ازواج او پیدا کړي دي ستاسو لپاره د څاروونه 8 قسمه څاروي دي مخکې ویلو 8 ازواج من الابل 2 ومن البقر 2 من الابل 2 د اوخانو نه دو نو یو اوخ دی یو اوخه ده دو دا دي ومن البقر 2 او د غواګانې د هغې نه هم دو دي نه یو غوا ده یو غوایي دی میخه او سنډه دا هم په دغه کې داخل دي دا د غوا قسم دی عربی کې دا نو هلته کې دا نو دا وروستو د دې قسم دی په فارسی کې ته گاو میش وایي نالته کې د گاو میش نه بیا هغه بیا جاموس کو نو د عربی کې اوس جاموس وایي پخوا نه جاموس پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دور کې نه و وروستو بیا د دقې غوا نه پیدا شوی دی دا هم د غوا قسم نسل دی نو یو غوا ده یو غوایي دی یو اوخ دی یو اوخه ده نور په دې کې دننه چې ګورې نو ځان له قسمونه دي کوم چې اوخان دي پای کې ځان له قسمونه دي بیا ډېر شی دي پکې نه یو ټول ته اوخ ویل کېږي نو بعضې پکې 2 قوبونو والا اوخي بعضې پکې یو قوب والی بعضې څنګه یو بعضې څنګه مختلف قسمونه سړی په دې بعضې کتابونو کې دا تصویرونه چې ګوري هغې کې هم قسمه قسم تصویرونه د اوښان وي بعضې بلکل دا خالي غونته کې ښکاري بعضې ما غټ غټ وړۍ پې ولاړي بعضې دنګې او بعضې لکوړې چیتي بعضې یو خوب والی بعضې 2 خوبونه والی دارنګې من الغنم 2 یو بیزه ده ومن الماعز 2 او یو ګډه ده نو ګډو کې ځان له ډېر شي قسمونه دي بیزو کې ځان له ډېر شي قسمونه دي خو حسابېږي ټول ګډې حسابېږي بیزې حسابېږي نو یو بیزه ده او یو پیسه ده یو ګډ دی یو ګډه ده نو ټول 8 شو سورۃ انعام کې ویلو وانزل لکم من الانعام 8 ازواج او پیدا کړی دي ستاسو دپاره د څاروونه 8 قسمه یخلقکم فی بطون امهاتکم پیدا کوي الله تاسو په خېټو د میاندو ستاسو کې خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3 پیدائش رستو د پیدائش نه پتیرو دریو کې پدریو تیرو کې خېټه تیاره ده بیا د بچدانۍ تیاری بیا پسې ورپسې د پریوان تیاری دا پردی دي دا هر یو تیاره ده په دې تیرو کې دننه الله دې پیدا کوي دا د الله قدرت دی هلته کې کم یو مشینري لګېدله هلته کم یو داسې شی لګېدلی چې هغې کې پیدا کېږي قالب پکې لګېدلی چې په هغې کې داسې کېږي دا د الله اختیار دی الله چې څه کوي نو هغې باندې موږ مخلوق پې کله پوهېږي انسان پې کله پوهېږي د الله قدرت دی که دلته کې د قالب خبره وی ځا چې یو قالب یو سړي جوړ کړی وی یو قالب وی نو په هغې کې چې کله دغه کم سیزونو نه چې دا جوړولی کېږي هغه ورته اچولی کېږي نو بیا که هغه نری جو همیشه به نر وی او که ماده یو همیشه ماده وی چې پیدا کېده د یو سړي به خالص زامن پیدا کېده د بل سړي پیدا کېده چې خالص لوڼه پیدا کېده
نه قالبونه دا پکې نشته دنه، دا د الله اختیار دی، قدرت دی. قالبونه نشته چې هلته قالب کې ورکړی چې دغسې به جوړېږي. بعضې چې وګورئ بعضې له الله ورکوي په یو خېټه کې الله رب العزت دو پیدا کی، هلک او جنۍ دواړه پکې پیدا کی، کله دو پیدا کی، کله درې پیدا کی، کله څلور پیدا کی، د یو امید نه دومره پیدا شي. نو کله پکې هلکان زیاتې جنکۍ پکې لګي، کله جنکۍ زیاتې هلکان پکې لګي، کله ټول هلکان کله ټولې جنکۍ. یو پیر هلک پیدا کی نو بل پیر جنۍ پیدا کی. دا د الله اختیار دی. یخلق فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، مطلب دا چې په دې کې ستاسو واک اختیار نشتی، په دې کې ستاسو وس نه رسی، نه دی وایي داسې دی نه دا داسې دي، هسې نه کېږي. الله اختیارات دي. ذالکم الله ربکم، دا صفتونو والا الله ستاسو رب دی، له الملک، دا الله دپاره اختیارات دي. لا اله الا هو، نشته لایق دی با سوا د هغه نه بل. فانا تصرفون، کم طرف ته تاسو اړولی کېږئ، کم طرف ته ځئ. زه دغسې باندې بیا بس کوو او بیا به انشاءالله سبا نه بیا ووایو. الله رب العزت موږ له قرآن و سنت باندې عمل توفیق راکړي. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك ظلمنا انفسنا